چاینا سره چې پاکستان سره شي خوږې اړیکې هم دي د پاکستان لپاره یو جیو سټریټیجیک پارټنر هم دی ګڼلی دی. نو د پاکستان او د چاینا ترمنځ اقتصادي عسکري او سټریټیجیک اړیکو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ خپل نظر سره شریک کړئ. ډیره مننه. شمس صاحب، که خاص طور پر موږ د پاکستان او د چاینا په آپس کې د ریلیشن خبره وکړو، د پاکستان او د چاینا ریلیشنز چې کوم دي دا سټریټیجیکلی هم ډیر امپورټنٹ دي او دا پولیټیکلی هم ډیر امپورټنٹ دي او ایون اکونومیکلی ډیر امپورټنٹ دي. اوس د پاکستان چې کوم دي، د پاکستان او د چاینا او فرندشپ ته اکثر آیرن برادر ول کیږي اور دا سټیټمنٹ چې کوم دی اولادي رشتہ ایگزیکٹلی آیرن برادرز دی اور بیا ایز یو سیڈ کہ سویٹس دین ہنی اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے، اور دا ډیر سټرونګ بانډینګ دی. دا د پاکستان او د چاینا په آپس کې ډیر سټرونګ بانډینګ دی. په جنوري 4 1950 کې پاکستان او د چاینا اول د واره چې کوم ولو ډیپلوماټیک ریلیشنز چې کوم دا سٹارټ شو ایگزیکټلی. بیا برته شمس صاحب پاکستان ډیر غټ رول دا پلی کوي چې په 1960 کې پاکستان را ولاړ سو د چاینا او د یو اس ای ریلیشنز سره بحاله کړل. مطلب پاکستان هغه ملک دی چې د چاینا او ویسټرن ورلد ته انټروډیوس کړه. هنری کسنجر راتګو دلته د دوی دوړو تعارف سره بالکل یس. اور هنری کسنجر چې کوم دی په ډیپلوماټیک ټرمز کې د چاینا ډیر بلو آی چایلډ وو، د چاینا بلو آی ولو. مثال یعنی ډیر خوش وو د چاینا هنری کسنجر صاحب چولو. برته شمس صاحب دا کم چې د چاینا او د انډیا چې کم وار وسلو په 1962 کې دا هم پاکستان او چاینا چې کوم آپس ته ډیر سره نږدې کړل. هغه د میتھمیټکس یو فارمولا ده y پلس پلس ماینس پلس ماینس ماینس. ٹھیک ہے، نو د پاکستان اور د انډیا چونکه اړیکې سره خراب دي، دی ازلی د یو بل سره دومره خوندور ریلیشنز نه لري، نو دایم یو ډیر غټ فیکٹر دی چې چاینا چې کوم د دې بانډینګ د پاکستان سره ډیر سترونګ. او بخښنه غواړم یعنی که دوی وایي چې د انیمی اف مای انیمی از مای فرند، نو پاکستان که څه هم د انډیا لپاره په څو ځله غوښتي دي چې شي اړیکې ورسره ولري، د ان اف ای یعنی موست فیورټ نیشن سټیټس یې هم ورکړی دی، خو د انډیا د بده مرغه هلته ځینې رژیمز دا نه غواړي چې دغه هیواد دې پرم نه جی. ضرور تاسو خپل خبر کنټینیو کړئ. جی شمس صاحب مننه. شمس صاحب بیا ته ورته ګوره کم چې چاینا ده، چاینا یو ډیر ایوالوینګ پاور ده، خاص طور پر آفټر 70s. مثال دی ډیر انارمسلی چې دی یو داسې ترقی وکړه په دنیا کې چې په اکونومیک لحاظ باندې دا و دنیا ته نن سبا یو ډیر غټه کیس سټډي ده چې چاینا څومره ترقی وکړه په دنیا کې. اور برته د پاکستان او د چاینا کته فرست ټریډ اګریمنت راواخې دا په 1963 کې وسو چې دی دا په دې کې دی کم چې دا کاټن ولو لیدر ولو اور خاص طور پر سیمنٹ انډستری پاکستان میجر ایکسپورټس دی د دې سے سٹارټ کل اور نن د دې ماشاءالله د انفارمیشن ټیکنالوژي پوری مثال یعنی د دې ډیر غټ خاص طور پر نیوکلیر ریاکټرز، مطلب د هغه شسه در دا پوری د دې چې کم دی یو هغه ټریډ چې کم دی هغه ترقی کړی ده. اور برته شمس صاحب تا ډیره ښه خبره وکړه چې تاول مثال یعنی ډیفنس په لحاظ باندې. اوس په زه د لږ یو درې موټه د دې اړخونه در وښایم. پاکستان او چاینا چې کوم دي د دې په ډیفنس په تر باندې د دې ډیر ښایسته تعلقات سره دا کم چې زموږ جی اف تھنډر 17 تیار ده، دا مشته چاینا چې کوم د مثال د دې ټیکنالوژي پرووایډ کولیبریشن او یا ایگزیکټلی دا چاینا مشته بقاعده را پرووایډ کړی ده. اپارټ فرام دیٹ الخالد ټینکس چې کوم دي دا هم مشته چاینا را کړی دي. د دې بعد برته انټیلیجنس شیرینګ کی چاینا چې کوم دی د پاکستان همیشه د دې ډیر مدد کړی دی. اور د دې بعد په ټیکنالوژي ترانسفر کې شمس صاحب
چاینا چې کوم د پاکستان ډیر مدد کړی دی، خاص طور پر انفارمیشن ټیکنالوژي او آرټیفیشل انټيليجنس. د دې بعد بیا زه اوس د ریسنت چې کوم د پاکستان او د انډیا دا اوس یو ریسنت یو کښنی وار وسو د 3 ورځو، په دې کې د چاینا چې کوم J-10C ایرکرافټس ول ډېر څومره غټ رول پلی کوي. هغه رافیل چې انډیا په نازیده زورور ماشین دی، رافیل چې سټیلث ټیکنالوژي ایگزیکټلی هغه رافیل ماشین چې کوم دی شمصاب، هغه رافیل 3 دانې ورتبا کړل د انډیا د اور نور 3 جازونه اس پر دی DGISPR د په دغه باندې. اور برته سر کزه د اکونومیک سېکټر کې راواخم، ګوره په اکونومیک سېکټر کې اول د واره به چې موږ ذکر وکړو هغه سی پیک دی، چې سی پیک چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور دا څومره غټ د $65 بلین چې کم دی، دا یو ټریډ دی اور ډیر ضروری دی. پاکستان چې کم دی د دې سره ډیر غټ پاکستان بقاعده و دې ته ټارګټ سیټ کړی دا چې کله سی پیک پروجیکټ په 2013 کې شروع سو، پاکستان په 2025 کې و دې ته ځان جوړ کړی چې زه به ایشین ټایګر جوړېږم. لیکن انفورچونیټلی برته خبر د بدقسمتي سره پاکستان په یو داسې جغرافیه کې دی چې د هر وخت د جنگو د مسلوو د دهشتګردۍ سره مخامخ دی، ځکه چې دا زموږ په ترقی کې ډیر غټ رکاوټ جوړ کړی دی. د دې بعد بیا شمس صاحب کراواخو چشمه پاور پلانټ چې کوم دی دا مشت چاینا را جوړ کړی دی $3.5 بلین دا ډیر غټ پروجیکټ دی. اور په 2024 کې د پاکستان وو د چاینا چې کوم بایلیټرل ټریډ دی دا $23 بلین ریکارډ شوی دی. مثال څومره غټ مارکیټ دی پاکستان اور انډیا، خاص طور پر چاینا اور خاص طور پر د دې چې کوم هغه د پاکستان کې د نور لکه سندک پروجیکټس په ماینز اینڈ منرالز کې چې دا څومره کار کوي، دا د پاکستان د پاره اور د دواړو د پاره ډیر پروګریسیو ثابت کېدلی سي. لاست بٹ ناٹ د لیست په د پولیټیکل سېکټر کې د لازم پاکستان ته چې کوم دی همیشه پر کشمیر باندې سپورټ چاینا ور کړی. چاینا زموږ هغه آیرن برادر دی چې د همیشه چې په یونایټډ نیشنز کې انډیا د پاکستان خلاف کم نریټیو استعمال کړی دی چې دی ایگزیکټلی چاینا چې کوم د چاینا خپل ویټو پاور استعمال کی اور پاکستان ته د دې فائدہ ور کړی ده. د دې څخه هټ کرکه کزه یو بل خبره وکم هغه دی چې مثال یعنی د پاکستان اور د چاینا چې کوم هغه یو ریلیشنشپ دی هغه د ویټو پاور چې هغه طاقت خالی 15 ملکونه دی په یونایټډ سټیټس کې، یونایټډ نیشنز کې 15 ملکو تحصیل دی. چاینا چې کوم دی د پاکستان په فیور کې دا ډیر واره استعمال کړی دی چې پاکستان دغه څخه ډیره فائدہ اخیسته. ډیر مننه، ډیر پهلودار گفتگو مو وکړ د پاکستان او د چاینا د اړیکو په اړه باندې چې پاکستان دلته سی پیک چې د یو گیم چینجر په یعنی دلته چې کوم جیو سټریټیجیک پالیټکس دی یا په دې خطه کې چې د کوم ملکو کوم انټرست دی دا بازي بدلونکي میگا فلیگشپ پروجیکټ چې دلته لانچ شوی دی د پاک چاینا د دوستۍ یو ډیر مهم ثبوت دی. خلیل رحمان صاحب راځم د پاکستان جیو سټریټیجیک او پاکستان تصویراتي تصویر په نظر کې نڅو د پاکستان لکه څنګه چې په شروع کې مو ذکر وکړ چې پاکستان په جغرافیایي لحاظ سره یو لینډ لاکډ ملک نه دی بلکې پاکستان تر بندرګاو پورې، پاکستان تر سمندر تر عربین سی خاص کر تر انډین اوشین پورې ډیر ایزي ایکسس لري. نو په دې کې د پاکستان ایکسکلوزیو اکانومیک زون چې کوم دی یعنی د کوست بیلټ څخه بیا تر 200 ناټیکل مایل چې د کوم ټریټوریل واټرز دی دا د پاکستان لپاره څومره اهمیت لري. د دې په سی بیډ کې یا سب سایل کې داسې منرالز او داسې څه شته چې پاکستان ډریل آوټ کې او ایکسپلایټ کې د خپلې ترقی په لور باندې خرڅ کړي. د پاکستان د ایکسکلوزیو اکانومیک زون د اهمیت او افادیت باندې خپل نظر سره شریک کړي. مننه. شمس صاحب دا ډیر ښایسته سوال دی کیونکه په دنیا کې ګوره دا ټیم د یونایټډ نیشنز ریکګنایزډ ملکونه 192 ملکونه دي، صحیح دی. پاکستان هم په دې کې یو ملک دی.
په دې کې ډیر کم ملکونه دي چې هغه مثال یعنی سی واټر چې کم دی دا یو ډیر غټ کوسټل لاین چې کم دی د دې فایده اٹھاوي. پاکستان په هغه خوش قسمت ملکو کې یو ملک دی چې دا د خپل د کوسټل لاین سره ډیره غټه فایده اٹھاوي. اوس که زه تاسو د پاکستان په جغرافیه لیول باندې کوسټل لاین دروښایم نو دا د بلوچستان او د سند بلکې د بلوچستان کوسټل لاین چې کم دی دا در سند نه هم زیات دی اور په دې کې د کراچي پورت اور بیا په دې کې بل د گوادر 700 کیلومتر ته غالبا لګبګ شمس صاحب دواړه چې راواخې د پاکستان د 1046 کیلومتر چې کم دی د پاکستان د کوسټل لاین جوړیږي اور دا په ټوله دنیا کې 66 چې کم دی لارجست کوسټل لاین دی. اچھا شپوش پته 66 لارجست چې کم دی دا کوسټل لاین دی په دنیا کې. بیا برته دا ول کیږي په انټرنیشنل پالیټکس کې ان ټوډیز انټرنیشنل پالیټکس چې د کنټری وچ کنټرولز د واټر ویل کنټرول د ورلد. چې کوم ملک په اوبو باندې د چا حکمرانی و داغه به پر دنیا حکمرانی اور دا ډیر څنګه چې لکه په د وسنیو کې د چاینا او د یونایټډ سټیټس په پیسفیک اوشینز کې او په نورو اوپن سیزو کو د دې چې کومه د یو د بلو سره رسکشي روانه ده یا د نیول بلو نیول نیوی د پاره چې د دې کوم کشمکش دی جیو ضرور. نو شم صاحب دا کم چې خاص کر بلو اکانومي ده. بلو اکانومي پاکستان د دې یو ډیره غټه فایده اٹھاولی سي اور د دې څخه هټ کرکه کم چې د یونایټډ نیشنز انټرنیشنل لا ده د دې خپل چې کم د یونایټډ نیشنز کنونشن آن لا اف د سیز دا چې کوم دی د UNCLOC دا چې کوم دی د خپل یو پیمانه سیټ کړی ده چې یو ملک د خپل کوسټل لاین څخه څو قدر فایده اخیستلی سي. اسی خدا د 12 نوټیکل مایلز لیکن د دې چې کوم هغه پیمانه انټرنیشنل ریلیشنز چې کوم دی سوري انټرنیشنل لا هغه سیټ کړی ده په UNCLOC کې اس کې هغه چې کوم دی هغه 200 نوټیکل مایلز دی دا میکسیمم دا prescribed limits exactly شمس صاحب. اور شمس صاحب دا تقریبا 370 372 دا ډول کیلومترز جوړوي. دا ډیر غټ ریجن دی. په دې کې بیا شمس صاحب د یو ملک خود مختار ده که په دې کې ګیس ایکسپلوریشن و که په دې کې پیټرول ایکسپلوریشن و که په دې کې لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز جاندار اور بے جان چیز هر شی چې په دا کې رالی شمس صاحب دا بیا د هغه ملک خود مختاری د دې څخه خپل فایده پورته کولای سي.